رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. دا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث کی پنزو مباحث و تخیال کوئی. اول بحث احوال دراوی دا حدیث شریف، دویم بحث مختصر تشریح دا حدیث شریف، دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث، سلورم بحث حل دا الفاظ مفردہ و اعتراضات و جوابات، پنزم بحث مناسبت دا حدیث دا کتاب الایمان سا. اول بحث احوال دراوی دا حدیث شریف. دا دے حدیث شریف راوی دے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دا نبوت نا تقریباً یولس کالا مخ کے پیدا شوے. دا ہجرت پوم کال دا فتح خیبر پکال دے مسلمان شو اور دا اصحاب صفو کی شامل شو. صفا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول مدرسہ پہاگی کی شامل شو، کما کی بچے مقیم طلباء کرام صحابہ کرام حسینو دیتا صفوی سلور سوابا کم بشنو او یو تبراو رسیدل. پدے کے لوئی لوئی شخصیتونو ابو عبیدہ ابن الجراح، معاذ ابن جبل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا طول عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا عظیم عظیم شخصیتنا دا صفی طالبان دی. نو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفہ کے شامل شو. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ملازمہ اختیار کرا، سفر و حضر کے مرگرتیا، اور دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث شروع کرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا کرے دا حافظی پا مضبوطواری. 950 ہجری کی یا وہ 50 ہجری کی دا 28 کالو پا عمر وفات شو. جنت المنورہ کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا صرف سلور کالا تیر کڑی دی، لیکن دا دے باوجود صحابہ کراموں کی کثیر روایت صحابی دے دا دن 15,300 سلور یا احادیث نقل شوی دی. امام بخاری رحمہ اللہ فرمائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 800 نزیاتو صحابہ کرام و تابعین و روایات دا حدیث کری دی. دا قبیلے پر لحاظ سر دے دوسی دے، دوس قبیلے دے یمن. دا اصلی نمسو دے کہ تقریباً 15 شقوال محدثین ذکر کری. امام نووی رحمہ اللہ وی اصح قول دارے چھے دا اسلامی نم عبد الرحمن ابن سخر دے اور جاہلیت دا زمانے نم عبد الشمس یا عبد عمر دے. کنیت دا پر نم غالب شو ابو ہریرہ، نم بانی سوک نپی جنی ابو ہریرہ. ابو ہریرہ ورطولی وی دا دے وجہ دا تسمیہ سرا دے پخفل وی لیدم ما تر ما حاجی داسری ما تہر را. نبی علیہ السلام راتو فرمال یا ابا ہریرہ. کلب نبی علیہ السلام دا دیری منی دا وجنر دا یا ابا ہر. لفظ دا ابو ہریرہ دا قیاس تقاضا دا چپت
پتا باندې اعراب د جر جاری شي د اضافت توجنا یو جماعت دا د عالمانو دا غوړه کړم دا لیکن جمهور محدثین هغه وی ابو هريره کی عالمیت او ترکیب دی او دا ابو او هريره دا په منزله د کلمه واحده ده بهر حال لفظ د ابو هريره کې دو حیثیت دي یو اصل حالت ته یو موجوده حالت اصل حالت اعتبار سره ابو باندې اعرابات ثلاثه جاری کی جانی ابو هريره اور رأيت ابا هريره ومررت بابي هريره او موجوده حالت اعتبار سره د هريره پتا باندې جر ناراضي هرکه په پوښتنه ځکه د ترکیب او د علمیت د وجه غیر منصرف ګرځیدل تاسو په پوښتنه دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت شوه قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الایمان بضع و سبعون شعبه ایمان صدپاس اویا سانگی دی فافضلها پټولو کې غوړه قول لا اله الا الله دا وینا د لا اله الا الله وادناها اماتة الاذى عن الطريق او کما پدې دې کې لری کول د ضررناک شدی د لارنا او الحیا شعبة من الایمان خاص کر حیا د ایمان یو لوی او عظیمه څنګه ده الکه په پوښتنه دریم بحث مقصد د حدیث شریف کې رد په مرجئو متکلمین باندې چاوی ایمان بسیط غني وګورئ ایمان ذو خصالن شو د صدپاس او یا اجزاو نه جوړ دی او هر ذو خصال مرکبی او هر مرکب یزید و ینقص فالایمان یزید و ینقص لکه په پوښتنه رد راغله پچا په متکلمین او مرجئو چې ایمان بسیط کړي تاسو په پوښتنه کې په پوښتنه د متکلمینو د جانب تاسو جواب کولای شئ یو اصلی ایمان دی او یو ایمان په مرتبه د کمال کې دی مونږ چې وایي چې ایمان بسیط دی دا اصلی ایمان یادو تم ایمان چې په مرتبه د کمال کې دی هغه ته مونږ مرکب وایو او د ایمان چې دا صدپاس او یا حصي دي دا د کم ایمان حصي دي د هغه ایمان چې هغه په مرتبه د کمال کې دی د کامل ایمان چې دا شوبې په کې ټولې راځي خو ایمان کامل شو چې دا نه نفس ایمان خوشته خو کمال د ایمان نشته الکه تاسو په پوښتنه څلورم بحث حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات الایمان بضع و سبعون شعبه بضع ټوټې ته وای او حصے ته وای مجهول حصے ته لکه نیب صدپاسا خو نیب بغیر د عقد نه استعمالیږي نیب و تسعون نیب و ستون او بضعن په احادو کې استعمالیږي فلبست فی السجن بضع سنین الکه په پوښتنه شعبه څنګه ته وای حصے ته وای جمع شعب راځي او چې شعب جمع شي بیا درې ته وای دره پیژنئ دره نه پیژنئ اقسم نه دا اورېدلې وای دره مولا او تازه بسم الله دا یو امي او مولا چاته مرګري شي او چا کر ملمانه شي روډای ورته خو دا امي چې کومونو دا لانو مور شه مولا مور شو
مولیان خو لږه خوري غریبانان کنه ډېر خوراک ته شوق نه خو زر زر خوري دا غیر مقصود کار دی غیر مقصود نه بزان فارغه مقصود ته مولیان زر زر راکې مقصد دی که تاسو په پوهېږئ نه مولیا زر فارغه شوی دی او امینه دی فارغه شوی هغه هم د شرم نه بس کړې ده چې بار راوتي دي درې ته بل ځای ته ځي نو دا مولی یې رانیولی دی او ګز ژبه یې ترې ویستې ده ښه یې پوس کړی دی چې تا ولې زر بس کړه هغه ورته خو موړ شوم نو څه چل مې کړی وایه نه چې زه نه یم موړ شوی ته به نه بس کړې بس هغه ورته ټیک شو سبا له بل چا کره مېلمانه شو نو مولی بیا زر موړ شو خبره ته یې هېره وه حافظه کمزورې وه که نه هېڅ خبره ته هېره شوه نو دا امی ور نه دی موړ دا امی ورته یادوي دره مولا دره کې مې در سره څنګه چالو وکړو یعنې ښه مې ووهلې که نه مولا ورته وایي بس تازه بسمنس فاصله دې ته دره وایي دره او چې د شعاب جمع راشي یلکه او شعب قوم ته وایي جمع شعوب ده شعوب جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا حیا د باب سمعانا حیا یحیا تغییر او انکسار ته وایي حیا دې ته وایي سړي کې تغییر راشي انکسار پکې راشي ځان ورته داسې خجل خجل ښکاري دې ته حیا وایي کله کیفیت په سړي راشي که نه لکه سړی د لارې په سر او دسماتې له ناست دی او خلک تېرېږي نو چې خلک تېر شي دکې یو تغییر او انکسار راشي دغه تغییر او انکسار ته حیا وایي کم تغییر او انکسار ته یعترض الانسان عند فعل ما یلام علی چې انسان ته پیښیږي په وخت د کولو د هغه څه چې خلک یې پرې ملامته کوي دې ته حیا وایي لکه د لارې په سر او دس ماتول د حیا شرعي تعریف دا خو مطلق هغه شی د ایمان حصه ده چې ستا په اختیار کې نو د حیا الحیا شعبة من الایمان ولي ویلي تاسو به پوښتئ تاسو به جواب وکئ چې حیا طبیعي دا غیر اختیاري ده حیا شرعي چې کومه ده دا اختیاري ده الحیا شعبة من الایمان نه کومه حیا مراد شرعي حیا تاسو په پوه شئ چې موږ ورته ادب وایو بیا به اعتراض وارد شي دلته بضع و سبعون لفظ راغلی څه و سبعون او د بخاري شریف روایت بضع و ستون دی او د مسلم شریف لفظ بضع و سبعون دی او مسلم شریف کې او بل روایت کې 77 راغلی دی دا خو تعارض راغلی د روایات د 70 او د 90 خو څه اختلاف نشته 90 څه د پاسه ته وایي د نحو پورې صحیح شو نو هم پکې داخل خو د 60 او د 70 خو اختلاف دی دا خو تعارض دی تاسو به جواب وکئ چې بضع و ستون روایت مضبوط دی حافظ ابن حجر وایي بضع و ستون ځکه مضبوط دی چې دا د بخاري روایت او بضع و سبعون د مسلم روایت دی لہذا ترجیح د بخاري روایت ته حاصله ده دویم جواب ستون دا اقل عدد اقل دی او هغه عدد 70 عدد اکثر دی او عدد اقل متيقن وي او متيقن اولا بالعمل نو روایت د 60 صحیح شو دیم جواب حافظ بدر الدین عینی عمدۃ القاری کی وای روایت د مسلم اولاد چې کوم صاحب مشکات ذکر کړی چې 70 الکه په پوښتنه ځکه دې کې زیادت د ثقه راغلی دی او زیادت د ثقه خو مقبولی کتا سای چې بخاری خو د مسلم نه قوی دی
جواب دار چې بخاری من حیث المجموع د مسلم شریف نه مضبوط دی، په اعتبار د احاد سره مضبوط نه دی. یو روایت چې راواخلي، ډیر روایتونه د مسلم شریف دي چې د بخاری نه مضبوط دي. الکه په پوښتنه د بخاری من حیث المجموع د مسلم نه مقدم دی. تاسو په دې خبر پوه شئ کې په پوه نه. پنځم باس مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. کتاب الایمان کې بیان د ایمان دی او حدیث کې شعبې د ایمان ذکر شوی، نو مناسبت واضح دی. د دیم حدیث ته وګورئ. اماتۃ الاذى عن الطریق، لری کول د اذى. تاسو باندې به اعتراض واري چې اذى خو عرض دی او عرض ته خو بقا نه. اماتت لری کول ته وایي. لری کول خو د هغه څه پورې متعلق کېږي چې هغه باقی پاتې کېږي. اذى خو معنا مصدری د ضرر. جواب دا دی اذى په معنا د موذي سره. لری کول د موذي ضررناک شي د لارې نه، لکه د کېلې پوستکی شو لاره کې پروت لري کې څوک پکې راونه ورځيږي، یا ګټه پرته ده یا ازغي پراته دي وغیرہ. وان عبد الله بن عمرو رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. پنځو مباحث ته خیال کوئ. اول بحث احوال دراوی د حدیث شریف، د مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم اول مقصود من الحدیث، څلورم بحث حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات، پنځم بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. اول بحث احوال دراوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی دی سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. دا عمر بغیر د واو نه دا سره د واو نه لیکل کیږي چې فرق راشي د عمر سره. دیو جنا حالت نسبی کی هم الف ور سره نه لیکل کیږي. تاسو په پوه شئ. دې لپاره دا واو ذکر شي چې دا عمر نه جدا شي. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ابن وائل ابن ہاشم ابن سعید ابن سهم کنیت ابو محمد دے. دا پلار نه مخکې ایمان راوړو او د خصوصیت دا ده چې دا پلار نه صرف 12 کاله کشر. پلار یو لسنیمو کالو چې واده یې وکړو او شپږ میاشتې بعد دی پیدا شه. پلار نه څومره کشر شه؟ 12 کاله. 12 کاله ته پلار مشر و. تاسو په پوه شئ. عرب ګرم علاقه وه او خوراکونه هم ساده و، نو بلوغ ته به پکې خلک زر رسېدل. هلکه پې پوه شئ. او عرب تندرست او د بدن نه مضبوط و، صحیح و. پلار عمرو ابن العاص د یو تابعی په لاس اسلام ته مایل شوی او چې نجاشي دی. تاسو نه به څوک تپوس کړي چې کوم صحابي دی چې د تابعی په لاس ایمان راوړی؟ هغه عمرو ابن العاص دی. او واقعیت تاسو اورېدلې ده که نه چې مسلمانانو حبشې ته هجرت وکړو. جعفر ابن ابي طالب او عثمان رضی الله عنه ګڼ صحابه پکې وو که نه. بیا کافرانو د مکې یو وفد ورولېږه د حبشې بادشاه ته نجاشي ته چې زمونږ نه یو څو شرپسنده درغلي دا مونږ له حواله کا. او وزیرانو له تحفې محفې وړي وي. وزیرانو ورته ویلې بادشاه ته دا حواله که لانجه نه ځان بچ که. و دوی څه کوو؟ بادشاه هوښیار سړی و، وایي چې د دوی خبرې مو وورو، د هغوی خبرې مو وورو، نو بیا به فیصله کوو. صحیح شو. دربار یې ولګاو
او مسلمانانو له خبر وکړو چې تاسو راشئ. نو د نجاشي نصرانی و عیسائی نو د عمرو ابن العاص خدا خیالو چې بس دوی براشي او بادشاہ به ورته ضرور وي چې بسترې ګول کوي او ځای د خیره زه په خپل وطن کې نه پرېږدم. چې هغوی څنګه راننوتل بادشاہ له به چې څوک رانوتل سجده به یې لګوله هغوی په شا راغلل سجده مجده نشته. نو عمرو ابن العاص ورته وایي وګوره ما درته نه ویلې چې دا داسې بې ادبه دي تا ته سجده مو ونه کړه. بادشاہ ته تپوس وکړه دا ټول خلک سجده کوي تاسو ولې ونه کړه؟ وایي زمونږ د اسلام او د پیغمبر تعلیم دا دی چې غیر الله ته به سجده نه کړي. تاسې پرې پوه شئ چې خپله طریقه د اسلام بدله کړي نو بیا کافر ته سړی کمزوری ښکاري بیا در باندې بریک نه نیسي. چې د خپله طریقه کوي نو هغه درنه بیا معروف مرحوبي. ځکه مسلمان خو یو جدا قوم دی هر څه جدا جدا دي دا به خلکو له ښه که نه. تاسې پرې پوه شئ نو وایي څه خبره ده وایي دوی راغلي دي دا څه دي وایي دا زموږ د تره زامن دي او خپلوان هم دې قوم کې وایي دوی وایي چې دوی را تښتېدلي دي او هلته یې رشتې خرابې کړې او د پلار نیکه دینې پرېښی دی او دا چل دی او هغه چل دی. وایي ته څه وایي؟ نو دې لاره کې مشوره وکړه چې جعفر ابن ابي طالب به بیان کوي دی به متکلمي خبرې به دی کوي نور به غلي ناست یو به خبرې کوي که نو جعفر ابن ابي طالب ته وایي ته څه وایي تاسو څنګه چل دی؟ جعفر ابن ابي طالب ورته وایي بادشاه ته چې الله دې تا سره ښه وکړي تا موږ له ځای راکړه موږ ډېر یو بد حالت کې وو زنا په من کې عامه وه قتل و غارت په من کې عام و زورور به ورغی کمزوری به د کور نه ویسته موږ به ژوندی لونه ښخولې موږ به کمزوری راونیوه مړ به م کو مال به م ترې واخیستم موږ به چې دشمن مړ که تر هغې به م نه پرېښوده چې د هغه په کوپړی کې به موږ شراب ونه څښل. زموږ د زناکارو ښځو په کورونو باندې به جنډې لګېدلې وې داسې یو بد حالت کې وو. زموږ حال دا و چې بوتانو له به م سجدې کولې مدد به م ترې غوښته. الله تعالی په موږ کې یو پیغمبر راولېږه موږ یې توحید ته د الله یوه خدای موږ له راوپېژانده موږ ته یې په صله رحمۍ سره امر وکړه چې رشتې قایمې وساتئ خلکو سره احسان کوئ د لونو سره احسان کوئ دا طریقې موږ له راوښودې او د ټولو خبرو خلاصه او مطلب یې دا دی چې موږ د پیغمبر دا تعلیم راکړه چې لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد چې موږ د خدای بندګان د بندګانو د بندګۍ نه خلاص کړو د خدای بندګۍ ته داخل بس دا زموږ تعلیم دی د پیغمبر. بیا عمرو ابن العاص ورته وایي بادشاه ته چې د عیسی علیه السلام باره کې دوی ډېره غلطه عقیده لري هغه ته دغه وایي بنده ورته وایي او رسول ورته وایي خدای نه ګڼي. جعفر دغه ورته وایي نجاشي چې د عیسی علیه السلام باره کې ستاسو څه رایه ده؟ جعفر ابن ابي طالب د سورة مریم د اول آیتونه تلاوت کړ ډېر تلاوت یې وکړو په هغې کې د عیسی علیه السلام شان واضحه شوی که نه هلکه پرې پوه شئ. نو چې دا بادشاه واورېده قرآن هغه ویله د بادشاه اوښکې راتویېدې په ژړا ژړا الله تعالی دا منظر په اوومه باره کې بیانوي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق سترګې اوښکې تویوي بس هغه ته بس د خپلو خلکو مو ته یې ویل قسم په خدای چې عیسی علیه السلام د یو اوربشي عمر هم د دې نه زیات نه دی دا کم مقام چې د دوی په کتاب کې ذکر شوی بس همدغه عمره و د دې نه اوربشي عمر هم زیات هغوی ته ویلې ځئ تاسو چې زما ملک په هره ګوټ کې اوسېږئ تاسو ته به هېڅوک کار نه لري. عمرو ابن العاص ته یې ویلې ته قاصد یې زه درته څه نه وایم ځکه قاصد له بس نه وایي او سیده لاړ شه دې طرف ته بیا راومه کوئ هلکه پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ. نو دا عمرو ابن العاص د دې عبدالله پلار و د عبدالله ابن حماد نو هلته چې کوم دی نجاشي دعوت ورکړه چې تم مسلمان شي نو د نجاشي د خبرو نه متاثره شو خو اسلام یې بیا وروسته چې کوم دی دغه کړ د صلح حدیبیې نه وروسته اسلام ښکاره کړ مایله شوی و د یو تابعي په لاس باندې اسلام ته مایله شوی و.
سلور کسانو عربو کې به ورته سیاست دانان ویل کېده په صحابو کې ډېر مشهور. یو پکې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ، یو پکې عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ، یو پکې مغیره ابن شعبہ، بل پکې یزید ابن ابی. دا سلور کسان ماهرین و د سیاست. د عمرو ابن العاص مصر فتح کړي، فاتح مصر دی. الته جماعت جوړ کړي، جامع او وسم شته جامع عمرو ابن العاص. دا زوی زاهد عالم بالحدیث عابد د سیاست او داخلي جنگونو سره ایس کار نه و. دې سيزونو کې بالکل کار نه پر تعلیم او تعلم سلسله د عبادت سلسله جاری ساتل. حدیث کې ددنه وسو احادیث نقل دي. 15 هجری یا 3 او یا هجری کې وفات شوه. دا پلار او زوی دواړه مصر کې دفن دي. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کامل مسلمان من هغه دی سلم المسلمون چې نور مسلمانان بچي من لسانی د ژبې د ضرر نه و یده د لاس د ضرر نه. والمهاجر کامل مهاجر من هغه څوک دی هجر معنی الله عنه چې پریږ دی هغه څه چې خدای ته منع کړی دا. هذا لفظ البخاري، دا بخاري لفظ. ولمسلمين قال او د امام مسلم روایت دا سره چې ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو اي المسلمین خیر، په مسلمانانو کې کوم یو مسلمان غوره دی؟ قال من سلم المسلمون من لسانه، چې نور مسلمانان د ژبې او د لاس د ضرر نه بچي. دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث. حدیث کې رد ده په مرجئه او متکلمینو چې ایمان مرکب نه غني، ایمان بسيط غني. نو دی وی ګوره ایمان ذو خصالن شو، بل ته په ژبه او په لاس تکلیف نه رسه دا ایمان ده. نو ایمان ذو خصالن شو او ذو خصالن مرکبی او مرکب یزید و ینقص، فالایمان یزید و ینقص. تاسو څنګه وایي چې ایمان کې زیادت او نقصان ناراضي؟ دریم بحث سلورم بحث حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات. المسلم مبتدا دا ما بعد خبر دی، اول مهاجر مبتدا دا ما بعد خبر دی. اعتراض دار چې مبتدا او خبر معرفه دي، او چې کله مبتدا او خبر معرفه راشي دا مفید د حصري. نو معنا دا ده چې مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې نه بچي، که نه بچ نو دا مسلمان نه دی. او حال دار چې مسلمان خو دی که نه خو کامل نه دی. تاسو به جواب وکئ چې حصر د کمال مسلم دا. المسلم کامل مسلمان هغه دی، او کامل خو یقینا دی چې دا نفي ضرر رسي، نو کامل خو نشه کوي. دا د سیده لکه عرب وی المال والابل، مال او خان. دا معنا نه د چسر زر او سپین زر مال نه دی، معنا دا چې کامل مال الابلو. الکه به پوښتای دته پتا شې اعتراض وارد. مسلمان کامل هغه دی چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه بچي. که اهل ذمه او سارو ته ضرر رسي نو خیر دی، نور مسلمانانو له ضرر نه رسي، اهل ذمه او ته دی رسي. اخو ذکر نشو کنه. تاسو به جواب وکئ عبارت په حذف سره ده. تقدیر د عبارت داسې ده المسلم من سلم المسلمون ومن في حكمهم من لسانه ويده.
مسلمانان او هغه څوک چې مسلمانان په حکم کې چې اهل ذمه د ضرر نه بچ او دواب. دویم اعتراض په حدیث کې د ید او د لسان ذکر دی، د رجل ذکر خو نشته. مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې نه محفوظي. نو که په خپې لته ورکوله خیر دی. تاسو به پوهیږئ، تاسو به جواب وکړئ چې ید او لسان تقریبا ذکر شوي دي، ځکه چې اکثره د ضرر کارونه خلک په ژبه او په لاسونو کوي، او پرېجل هم په خپل هم چاته ضرر رسول د مسلمان کار نه دی. خو عام نه کنه، لته خو خلک نه وي، لته خو د خرو کاري سړي خو چې لاس استعمالوي یا جانج هلکه پې پوه. دریم اعتراض لسان د ید نه ولې مخکې ذکر کا؟ مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ژبې او د لاس د ضرر نه بچي. ژبې ضرر یې ولې مقدم که د لاس د ضرر نه؟ خو کېدل خو په لاس ډېر کېږي د ژبې نه. جواب دا دی د لسان ایزا د ید نه اکثره ده. د لسان ایزا په حاضر او غایب دواړو ته رسېږي. څوک یو که نه په ژبه ورته ضرر رسولی شي، او د ید ضرر په حاضر کې چې لاس کې وررسي او په غایب کې نه. نو دا اکثر و نو ځکه دا مخکې که. دویم د لسان ضرر هر سړی رسولی شي، او د ید ضرر خو هر سړی نشي رسولی. که سړی کمزوری د خوله خو خوځولی شي، او کمزوری سړی خو لاس نشي خوځولی، که نه ځکه بیا خطره ده ورته. نو خولې خبرې خو در چا دي؟ هلکه پې پوه شئ. دریم جواب د لسان ضرر سخت دی د ید د ضرر نه، نو ځکه هغه مقدم کړو. د ژبې ضرر سخت دی. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. دې وجې نه تاسو پې پوه شئ. دلته به یو بل اعتراض په تاسو واري چې ید دې ذکر کړی، یدین خو یې نه دي ویلي، که دواړو لاسو باندې څوک وایي نو خیر دی. نو جواب واضح دی چې کوم اعضا په انسان کې دوه دي چې هغه مفرد ذکر شي، نو مراد څه وي؟ دواړه. په یو به هم نه رسي او په دواړو به هم ضررونه نه رسي. څلورم اعتراض به په تاسو واري د لسان په ځای کلام ولې نه ذکر کاوه؟ المسلم من سلم المسلمون من کلامه و یده. ضرر خو په خبره رسي، ژبه خو پستره په دې خو څوک نه خوږېږي. تاسو به جواب وکئ. ایزا د لسان بغیر د کلام نه هم کله کله کېږي. چا پورې خان د ژبه راوباسي، هغه خیال نه یا بل له اشاره وکړي دله وګوره، نو په ژبه دې ضرر ورساوه، کلام دې نه دی کړی که نه. خلک ژبه راوباسي که نه، دا سپک خلک اکثره داسې کوي که نه، یو بل ته ګوري ژبه راوباسي دله وګوره. تاسو پې پوه شئ. نو ځکه کلامه ونه ویلي، لسانه ویلي. کلام او لسان حال او محل دواړو ته شامل دی. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. د حدیث شریف په اوله جمله کې بیان دی د الشفقة علی خلق الله، مسلمان له به ضرر نه رسي. او په دویمه جمله کې والمهاجر من هجر ما نهى الله، التعظیم لامر الله ته اشارت ده. خدای د څه نه منع کړی هغه کارونه به نه کوې، د خدای د حکم تعظیم به کوې. نو اشاره دې خبرې ته شوه چې دین خلاصه دوه خبرې دي: الشفقة علی خلق الله والتعظیم لامر الله. الله به راضي کې په عبادت، مخلوق به راضي کې په خدمت، به دا دین شو. تاسو باندې به اعتراض وارد شي. هلکه تاسو په دې خبرو باندې پوه شئ که پې پوه نه شئ. تاسو باندې به اعتراض وارد شي. د یو سوال مختلف جوابات څنګه کېدی شي؟
کله د نبی علیہ السلام نه څوک تپوسو کی ای المسلمین خیر، نو دی ورته جواب کوي من سلم المسلمون من لسانی و یدی. بل ځای کې وایي ای الاسلام خیر، نبی علیہ السلام ورته وایي تطعم الطعام وتقرأ السلام. بل ځای کې وایي ای الاعمال افضل، نو جواب دی الایمان بالله. سوالات یو شان دی او جوابونه مختلف دي. تاسو به جواب کوي، تعدد د جوابات په اعتبار د حالات د سائلین سره دی. ډاکټر له مختلف مریضان ورځي، یو ته یو شان دوی ورکوي، بل ته بل شان، بل ته دانه د چار یو راځي نو بس یو شان ستنې به ورته وایي. دلته یو ډاکټر صاحب اوس نشته، خدای دې وبخي، هغه سره بلاندې دوه بوتلې ایښې وي چې هر مریض به ورغی، چا ورته خپه مې خوږېږي به تمغې نه به ستن راډکوله، به درز وهله به ورته، چا به سر خوږېدم بس ما خو دوه بوتلو نه به راډکوله. د هر مرض خپله خپله دوایي که نه، نو دا مختلف خلق براتل، نبی علیہ السلام به د هغوی مرض ته کتل، حق شان جواب به ورکاو. پنځم باس مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح دی. په حدیث شریف کې د اسلام خویونه ذکر شو، اجزا د ایمان ذکر شو چې مسلمان له په لاس او جبه ضرر نه رسي. تاسو به پوه شئ، او ایمان او اسلام خو محدثین و یو دي، نو مناسبت د کتاب الایمان سره واضح شه. درود شریف اللهم صل علی محمد.